اسلام ته د انسانیت ضرورت دی، انسانیت به ځان کې راولي. انسان ته د اخلاق ضرورت دی، اخلاق به ځان کې راولي. انسان ته د صحیح عقیده ضرورت دی، عقیده به صحیح راولي. انسان ته د صحیح اعمال ضرورت دی، اعمال به صحیح کوي. خدا به چېرته کې زده کوو؟ دا شیونه چېرته نه زده کوو؟ دا شیونه د دنیا یونیورسټیو کې ملاویږي، دا شیونه د آکسفورډ یونیورسټي کې ملاویږي، دا شیونه د امریکې کې، برطانیه کې، یورپ کې ملاویږي، بازار کې ته ملاویږي په پیسو. دا د اهل بیت کور کې دي. ما ته محتاج یو، خدای ما ته محتاج دی وجه نه کړیو. خدا خو نشي د هر یو انسان باندې جبرئیل نازل شي، هر یو انسان پیغمبر جوړ شي، خو نشي کېدای. یو پیغمبر نازلی، غو باندې به قرآن نازلی، غو باندې به شریعت نازلی، نورو تابع عینه خیده سي جوړ شو. دا ورمنه هغه ذات دا مو کوم ماتمونه کو، یا محرم کې، یا خپل مړی باندې، یا ایام فاطمیه کې، یا څلوېښتیو کې، دا ویل کو د ماتمونه. غوړ حسین وبخو په خدا نه کو، خوري وبخه دی په خدا نه کو، ویل کو مجلس ترحیم دنه کو ورپا چونکه ورمنه جړه په چکنو وشړو نه نه ته جړه ضرورت نشته. دا د غشان وړو کیږي، و مقام د وړو کیږي. دا ماتمونه د دی په کوڅ موکه کامه د متصور نزدا کو، موکه کامه دی، غوکه کامه خو موکه د څه کامه دی، جامع نشته، کورو نشته، واده نشته، بچیو نشته. بابا دا شیونه خدای درکې درته غیر رزق دی، خدای رزق نه دی. رزق معنا څه دی؟ رزق یو ټیکاله نه دی، رزق بچیو دی، رزق نوکاریم دی، رزق د بدن صحت دی. دا خدای درکې درته. دا اهل بیت او څکم ماتام کو مجلس کو، دا د دی پاکو سمو کې باقاعده د انسانیت، مو انسانیت کام دي هم موکه کامایده د ایمان، موکه کامایده د عقاید او غلطی دي، غلطی عقاید. اهل بیت او نه علاوه چنو عقاید زده کې غلط وي.